أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل ولسم ریزه ده دغام مدازدره ابتدای مجلس کی ایوه شری مسئله توس خدمت کی عرض کوم. اکثر کسان پختنه کوي کسا موزنشونه ځون لپاره خپل پیچیده کړی دي، که وضو ده که غسل ده. اوس د غسل ډیر سمپل ده، اسلام کې هیڅ دوره پیچیده نه دي، خو مو ځنشونه رسېدي چې وایي ورو یا سم پوه نه شي ورباندې ځان ته ډېر رسې پیچیده غوندې کړي. غسل ډېر اسان کار دی. کسه زه یوه جمله به درته کوم، خپله ونې پوهېږئ. تاسو همداسې غسل خانې ته نه وتلئ، څه لمبېږئ که نه، تاسو څه لمبېږئ، تاسو څه خلته لمبېږئ، ماغه طریقې سره غسل دی. هیڅ قسم ته تاسو عام لمبېدلی کې غسل کې فرق نشته دی. تاسو به حیرانه شوئ څنګه خبره وکړل. ویلې مو ته پاته دی، تاسو چې کله غسلخانې ته نوځئ اول سار مینځئ، ټول د اول سار مینځو، سار ومینځو بیا ګردن. دا اول یې ساده دی، مخکې بله درې سي مستحبې دي، وګرنه غسل کې دوې حصې دي. یو سار ورمیږ د یوه حصه حسابېږي، د نور بدن د بله حصه حسابېږي. خو ته چې غسلخانې ته نوځې کومې طریقې سره ته لمبېږې، ماشې طریقې سره ته غسل لارې د غسل نه بد ځان ته ما جوړوئ. نیات مو څه کوو، څه نوځو سوچ کوو چې نیات به کوم ټایم کې کوي، بیا به څنګه کوي، بیا به کوم الفاظو سره کوي، د ځان ته مشکلات جوړول دي. ته چې غسلخانې ته نوتلې، ته غسل دپاره نوتلې، ته چې غسلخانې ته نوتلې، ته جنوبات غسل ته یو جمعې غسل ته نوتلې، اندای تو نیات دی. خو شیننه که تو سره نیات وکړي ونه کو وده نله اندو چې تو اول نه غسلخانې ته نوتلې اراده جنوبات غسل یو جمعې غسل دپاره و، اندای تو نیات شوی و. خو که بیا خامخوی کوي کوم ټایم کې څه بلې څه ته کوي یخ ټایم کې دوره وایه غسل جنوبات کوم که اذان شوی دی المنځ ټایم دی وایه واجب قربتن الله. که نه دی شوی مثلا که 11 بجو دي 10 بجو دي المنځ ټایم خو نه دی هېڅ یا نشته دی، دې ټایم کې به ته وایې قربتن الله. جمعې غسل دی، جمعې و جنوبات یو ځای کوي وایه چې المنځ غسل د کوم جمعې جنوبات بس داسې ټچې کا غسل د کوم جمعې جنوبات قربتن الله. او که بیا واجب دی جنوبات مثلا اذان شوی دوره وایه غسل د کوم جمعې جنوبات واجب قربتن الله. ته به وایې چې جمعه خو واجب نه دی، تو ذهن کې جمعه ټیک دی واجب نه دی، واجب د څه وله د جنوبات دپاره ویلی دی، د جمعې دپاره نه دی ویلی. کسه چې کله ځوان یو بچی اول سار ومینځه، بیا ورسته بدن ټول بدن یو ځای سر مه مینځه چې څه پر نه کوي، ښایي طرف اول مینځئ چپای اول، خو دوره ځان تسلي کړه چې بدن ټولې حصې ته اوبه ورسېدې. ځنه کسانو یې اخپا به داسې اس کوي، اخپا به داسې کوي، هلوس به داسې تېروي، نه یې خپو اس کول شته نه یې لاسو تېرول شته، تسلی یې څه اوبه رسېدلي دي خو ټیک دی. که بیا تسلي نه یې صرف بدن کې چې کوم ځینې تسلي نه لږ غوندې لاس ورباندې تېر کا. په یوه نقطه دا عرض کوم تاسو خدمت کې کسه ذکر چې کوم دی نشته غسل کې، هېڅ نشته، نه الله اکبر شته، نه صلوات شته، نه شهادت شته، هېڅ یا نشته. ځنه کسان د ذکروار نیولي دي، د ذکر مو ویله نه مو ویله، شهادت مو ویله نه مو ویله. ټیک شو؟ ما یې چې کله دا شا کې د چای اوبه خوړی خامخا بار ودرېږي، بار به شا کوي وسوسې درته رسي، هېڅ ما یایه. خو که ودله ثواب یې دی، صلوات سوره یې ثواب یې دی، شهادتین یې ثواب یې دی، خو راغلی نه دی. غسل ولا ذکرونه دا نه دي، دوی مو پښتو کې جوړ شوي ذکرونه مو ته جوړ کړي دي، وګرنه کتابو کې ذکرونه یې بل څه دي. که بیا یې ورباندې هغه به لږ سخت دي، هغه بیا عام کسانو زده کېږي نه. لذا غسل نه دوره سختوي ځان ته ما سمپل ساده طریقه دی، مغې طریقې سره غسل پکار مو تاسو کوی. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما تاسو خدمت کې عرض کړی څه سوال پیدا کېږي چې مو هر کول محرم ویلي منو کوو، هر کول عزاداري ویلي کوو، تجلیلي کوو، تکریمي کوو، ودوره خرچې په کوو، جلوسونه کوو، متمونه کوو. نن خو دنیا یا حساسه شوي دی، ډسټرب شوي دی مونه ډسټرب دی نن مونه. بله ورځ مې هغه والا بیان اورېدو، روبیو چې مارکو روبیو چې کوم دی امریکا وزیر خارجه دی، هغه کلیر وویله، هغه اڅه چې نن څه وایي څرګند کړل. امریکا کې اوس هر څه څرګند شول، لکه څنګه رهبر وله څه سابقه څوره امریکا صدران وو، هغوی پټې خبرې کولې، کله به بنا جوړوله څه ایټمي مسله دی، کله به ویله څه ایران انساني حقوق مسلې دي، کله به وا بنا بله بله بله. ای چې ټرمپ نه خدای رحم وکړه، ادای مول فوزي رحم ولا خدای ساره پر رحم وکړه. ټرمپ واضح کړله چې ایران د پکور دی تسلیم شي، یعنی دا کیسه تسلیم شولې خبره ده، سرندر شولې خبره ده. رهبر الله چې دا اول نه موسیلګری دا به سرندر شي، خدای دوی خوبونه دي سرندر وشي ایران مثلا. مقصد مدا ده مارک روبیو چې کومه کیسه کړې ده هدا کړې ده، هغه ویلي چې دا مسله دا نه ده، میزایلو مسله نه ده، ایټمی مسله نه ده، مسله دا ده چې دا خالق نظریه لري چې اخیری زمانہ دوی ده، دوی زمانی امام روان ده، دوی مغه ته لګیا دي ته ارید کوي، دو میزایلو ته ختم کیا دو نکینی، دو ارڅ وکی دو نکینی. نو دوی ته پکور مو صحیح بندوباست وکړو. سوچ مده خبره ته د ځان الفاظ مو دي، خو لکه مطلب منده ده هغه مو اندس سلسله له خو بیګام څخه کله چک کو ډیر د څه طریقې څخه کېدل چې دا وزیر خارجه نه ده، دا یو سکالر ده. د څه طریقې څخه کېدل چې دا وزیر خارجه نه ده، دا کلیسا کې یو پاپ غږیږي. سوچ مده یو مولا د غږیږي، د څه کېدل لکه یو وهابي مولا څخه غږیږي مو په خلاف شغه کېدل. کلیر وروته خبره، کلیر واضح وروته میدان ډیر زیات برابر شوه ده اخیری زمانه حالاتو د پاره. چلو یا کلیر وروته میدان ته، تاسو خو امام مهدی د پاره لګیاو، تاسو خو زمانه امام د پاره لګیاو، تاسو خو د تیارې کوي، تاسو خو د ټولي دنیا نه قبضه سوچونه کوي. دا الفاظ دي چې دغه خلکو ډیر ستر پروګرام مونږ نه ای، مو مذهب تشیع نه ای، مو اهل بیت منون کې نه ای، چې ډیر غټ پلانینګ ده، ډیر غټ سوچ ده، ډیر ټولي دنیا نه قبضه کوون کې سوچ ده. ډیر خانوکتا د نوٹ کړي ده، آفرین وی تو باندې اندس یاد ده ورسېدلی یاوي، تاسو رسېدلی مو رسېدلی او د اندسه ای تاسو دنیا نه قبضه سوچ ده، تاسو مذهبي حواله سره سوچ ده چې عیسی مسیح ورسی، يهوديان اندو سوچ ده څه موسی ورسی، ایمان دو سوچ ده، اهل سنت اندو سوچ ده، دسه مذهب نشتا، حتی هندویزم اندو سوچ ده. هغه یې چې منجي برځي خدا ټکار خور اسیار غلی دی، واضح شولا ډیره خدای واضح شولا. خدا میدان ډیر خپل برابر شوی دی. کسا دی کی ازاداره د اهم ترین رول ادا کوي، دا مجلسونه د اهم ترین رول ورکړي کوي، انده مجلسونه دی انداز ازاداره دی. دا تاسو بوکسوي کسا غدیر فراموشی مقدمه کربلا د لپاره جوړه شو. کربلا تمهید و مقدمه ده، کربلا یعنی دایما تاسو د مجلسونو دا کربلا ده، تمهید و مقدمه ده. کربلا عصر ظهور د لپاره زمان امام د لپاره تمهید ده، بعثت تمهید و غدیر د لپاره، غدیر تمهید و کربلا د لپاره، کربلا تمهید ده ظهور امام د لپاره. دا کړه دي، دا ملو دي، دا ان شاء الله کیږي، او صرف امام تو خپل بیداری ورکې ډیره مهمه. تجلیل ویلی کو، تکریم ویلی کو، دلیل ډیر زیات دي. یو دلیل زما د خدمت کې عرض کړی، مختصر دتا لګ خلاص کومه، عقل شکوفا شوله ده. اندی د پاره دا مکتب ما تاسو تر کړی شه، مکتب یا شروط څخه عقل وسه شکوفا شي، رشد وکي عقل. امام تاسو مکتب تشیع کې عقل سوره رشد کړی ده. ایمو عقل چیتا اې د استوان ممالکو څخه مسلمان نام نهاد مسلمان دي، دوی عقل چیتا اوس به تاسو لګیو دغه سخت ترین او بدترین حالاتو کې غزه سه څو وکړه، لبنان سه څو وکړه، یمن سه څو وکړه، دشمن لګیا د تاسو پاتې وی نوی اندغه بدترین حالاتو کې سیریا، لبنان د ځنه ممالک لګیا دي سره د سعودي عرب وغیرہ اسرائیل سره تعلقات بحال کړي. ان قریب د سفارتخانه او سخل صحیح حزیم صدی ته مارخ پکې خدای د وکی څندسي وشي. اندی کیا حکمت ده، اندی کیا مصلحت ده،
پریده مکا دنیا تا پاتا ولگیگی ازادو کسانو تا چه حاک میدان پرچمدار چوک دی تاسو پاته وی چې د دور کې د ډېر زیات تیزۍ سره مکتب تشیع د ډېر تیزۍ سره مخته مزال کوي، ډېر تیزۍ سره روان دی. ورځې ما ته یو ملګري دلته کیسه کوله، مسلم ذکیر چې موږ کوم یونین دی، هغه یونین کې موږ کوم صدر دی، مثلا کې پی کې سطحي باندې لیول باندې نرسنګ بل کوم دی، هغه جوان داسې څه مخکې موږ چې داسې گفتگونه کول اوسې قسم کا پوسټ دی ایران حمایت کې، که خبره دی رهبر دفاع کې. نن دنیا ډېره بېداره شوې ده. زه دا افسوس کوم، زه دا ډېر افسوس کوم ځنه نام نهاد و شیعه جوانانو سوچو باندې چې نن سنی بیدار ده ما شیعه جوانی چې ایران بنه ای تو سوچنی وایوی، ای تو سوچنی وایوی. نن ایران ته څه پیښه ده؟ ایران څه ذاتی مسله ده، کوروش مسله ده، شیراز مسله ده، څه ذاتی قومي مسایل دي، څه عالمي سطح باندې ټکارې باندې ده که اسلام د پاره ټکاره خوړلې ده. نن ایران قربانی چی د پاره ده؟ نن دوره غټ قیادت قربانی کی چی د پاره ده؟ ایتو مکتب و مذهب و نظریه د پاره ده. یو خپل نظریه نه لاس واخه، یو دغه خبره سره کوامه. ډیره د بدبختۍ خبره ده. نن بقاعده نان مسلم بیدار شول، نن غیر مسلمان بیدار شوي دي، غیر رهبر دفاع کې ویلوړ دي. نن ایتو ځنه شیعه کسان داسې شته دي چې هغه یې نه ایران خبره ویلې کوي، خپل ملک خبره کوه. او بنده خدا د څنګه خبره ته کوي؟ امریکا هغه ځینه رسي وسط ایشیا سه کار ده، مشرقي وسطا سه کار ده، ایتو دغه ځینه ټچ ملک د سره د خپل مذهب او مشترکات د ور سره دي، هغه سه تو کار نه ده، تعلق نشته اوسه، بالکل د تعلق دی اوسه. دا مزایل سنن آلته لګي کې دا بیا ور تخپل لکه کیا بیا وکسي. پاکستان سنن بیدار شوی دی، پاکستان نن کومه دفاع شروع کړی دی، پاکستان کومې طریقې سنن لګیا دی، هغه ته پاته دی که ایران ته نقصان ورسېدو اولین نمبر پریورټي کې بیا ما دی. دا حقیقت ایران څخه ظاهري تمام مثلا شته نه معلومات حساب سره مثال درکوم ان شاء الله وی بو خو هغه د حالت دی چې ته دنیا نن چور چپیرونه تویږي تویږي. پاکستان څخه پراپر ایټم بمز ور سره دي. پاکستان دا به بسم الله نه تیری دشمن دا خو پاکستان والیدو کنه ادارو والیدو پاکستان والیدو. انډیا پاکستان جنگ کې انډیا سره بیک کې چوک ویلوړ، جزونه چو، پیلټونه چو، ډرونز چو، پاکستان باندې حمله وشوه. ظاهر کې انډیا او حقیقت کې بیک کې ټول اسرائیل، ټول اسرائیل. الحمدلله چې مو پاکستان خبردار شوه دی او خدای د ټول ملکونو دا شبیدار کا. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې محمد اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد. امام حسین علیه السلام فرزند حسین سید علی خامنه‌ای دا دغه ځینه یکجهتۍ و هغه ته حمایت اعلان کوو. تاسې د بندیو په خوب پر جوش انداز سره لبیک خامنه‌ای، لبیک خامنه‌ای، لبیک خامنه‌ای، لبیک خامنه‌ای، لبیک خامنه‌ای. یا ماشاءالله جزاک الله. عرض مدا کولو کسا ایدغو مجلسو برکانسا مکتب تشیع عقل شکوفا کیگی. عقل د شکوفا شی، عقل د رشد وکی گروت وکی نه ته دنیا باندې حکومت کوای شي، ته ټیکنالوژي حاصلوای شي، ته وسایل جوړوای شي، ته دشمن سترګو کې سترګې جوړوای شي. نن کا مکتب تشیع ترجمان ایران عقل شکوفان نوے اندغ اسرائیل سن 67 جنگ کی شپیگ عرب ملکون شپیگ و ریزو کی والی دی
12 दिन کې ټوله دنیا بیک کې نیټو ورسره، امریکا ورسره، عرب بزدل ممالک ورسره ټول وسایل استعمال کړل. ایران کې اننا جاسوسي نیټورک استعمال کو چې څومره پیسہ و استعمال کا. ٹھیک شو 12 दिन کې اسرائیل لسونه آس کړل، امریکای ته ویل څونه خلاص مکا. او متوس پاتولګز د هیدری کرور زمندي دوی و نارا به تاسو لیدلی وي، دوی کله کله بینرونه لګئی چې خیبر واز یور لاست چانس، خیبر تاسو اخیری موقع وا، خیبر تاسو اخیری کامیابی وا. دوی ته پاته نشته دی چې خیبر مو سٹارټ وو، خیبر مو چې وو آغاز وو، ابتدا وا، اخیری چپیړه به خیبر نه هم زورور وي. اوس پوری دي ته کومي چپیړه لګي د هیدر کرار زمندي چپیړه د وتل لګي. کسه د عقل شکوفا شول ډېره مهمه مسله ده. روایتو کې مولوی چې عقل شکوفا ده هغه دین مکمل ده. دین عقل سره تعلق لري، دین عقل سره تعلق. د حدیث ده ان ثواب الله بقدر العقول، مولا دی ثواب او اجر عقل معیار په مطابق ملوي. یو کس عقل نه لري عبادت کوي ټول عمر، یو کس عقل لري معمولی عبادت کوي خدای ورته ډیر لوی اجر ورکوي. مولای کائنات ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ویلې وګرځیدلو، ویلې چې ته مولا ضربه چې ته خوارج المنزونه نشي برابر کېده. هغه عقل نه، هغه عقل کل ده، هغه عقل کامل ده، هغه معصومه هستی ده، هغه بل مقام کې ده. هغه یو ضربات دور زور لري. ای مولا به یو سجده کی صورت طاقت ورکی وی، صورت زور به ورکی وی، صورت فضیلت بی وی. زمون په اوس خدمت کې مارس کړي د مجلسو برکات څخه کسې مو علم تعلیمی حیثیت مضبوطیږي. د مجلسو ذریعہ سم او تاسو تاریخ کسو سټڈی کوو، ما تاسو اقوال معصومین کسو، سابقہ حکایات هر څه تاسو کسو، مولا اقوال کسو، اهل بیت کسو، سیرات کسو، ما تاسو تاریخ باندې نگاه چو و علم علمی سطح انسان مضبوطی کی وسا. تو سوکسوی د مجلسو برکت دا څه عام غنه دي، دا د سطح ده کلسونه دي، ډیر های لیول کلسونه دي. دا د مو محرم مجلسونه کوم کیږي دا ډیر های لیول کلسونه دي. د کی عقیدونه ونه سا فقه نه ونه سا هر قسم ته ډسکشن ورکی کیږي، توحید نه ونه سا معاده پوره، المنزنه ونه سا تا تولا تبرا هر چی پوره. د کی چې ډسکس نه کیږي ته ماته وای دا ډیر های لیول کلسونه دي. او علم سوره مولا علم سوره زیات فضیلت بیان کړه. مولا دی یا علی پیغمبر مولا دی یا علی لا فقر اشد من الجهل، جهل نه پورته غربت نشته په کار دې علم هتیار د سره وی. ولا عبادت مثل تفکر، عبادت نه پورته تفکر نشته. دا حدیث تاسو گوشگزار کوم پر تکرار. مولا دی یا علی نوم العالم افضل من عبادت العابد، عالم سړی خوب، عابد سړی عبادت نه بهتر ده. څومره علم مقام اوچا ده. یا علی رکعتین یصلیهما العالم افضل من 1000 رکعت یصلیهما العابد. یو عالم سړی دواره قتل مسکی، جاهل عابد کاس زرو المنزونه بهتر ده. دا مقام ده د علم اسلام کې عالم مقام ده. ای عالم کاس خوب بهتر ده. و یو حدیث کی پیغمبری حضور مجلس عالم افضل من صلات 1000 رکعت. ای عالم کاس مجلس کی تکینی زرو رکعت و عبادت المنزونه بهتر ده. این معاشره کې زه حیران پاتې یم. خلک دغه طرف ته درو توجه نه کوي. ځنه کسانو ځان سره مشغوله وي، تسبیح تهجد خدای ټولو ته نصیب که خبره ده. عبادت مخالف نه یو، خود صورت سے عبادت علم و معرفت سره مقام پیدا کوي. دور خلی عبادت مقام ځای نه نسی، دور خلی عبادت ځای نه نسی. عرض تکوم څه خوارجو چې وکړل تاریخ کې تاسو خپل دي نه خبر یو. لهذا پر پیغمبري و عیادت 1000 مریض و شهود 1000 جنازه پیغمبري یو عالم مجلس کې کچېره تکینه کنه دو زرو مریضانو بیماران د لوړ شي هغه عیادت نه پښتنی نه بهتر ده. زرو جنازو ته لوړ شي هغه یو ته ثواب لري، و عالم مجلس کې کینی بل ته ثواب لري. بل څه حتی قرآن درس نه بهتري غني پیغمبر دی یا رسول الله قرآن درس نه بهتره. پیغمبر او ته هیڅ وهل ينفع القرآن الا بالعلم. او قرآن علم نه بغیر فایده در کوي؟
اول علم مضبوط کا سطح علمی مضبوط کا قرآن به پیدا در کی قرآن ایوایا اول ویلا او چې صحیح علمی مقام سے اول ویل نو بل مقام لري بل حیثیت لري. اندیشان شیطان په باره کې راغلی شیطان یو عالم باندې چې سوره خوشاليږي دور زر او عبید او کسانو باندې مرګ باندې نه خوشاليږي او عالم مرګ باندې شیطان ډیر خوشاليږي. زر کسان مړ شي جاهل کسان شیطان باندې دور خوشحال نشي یو عالم مړ شي شیطان ډیر نه خوشالي. دا مجلسونه امامتوسو علمی سطح اوچتای الحمدلله نه نایمو مکتب تشیع کې تاسو وکسا مون ځنه کسان ترای خورین موسی نکینی بحث نه سکی بحثونه نکی مو جوانانو سه یونیورسيټیو کې مختلفو ځایو کې غوي واجان دا دی هغه ته مليون د سیوتی دوی سما کې دوه گمراه کوي گمراه کولی خبره نه ده ایمو علمی سطح ډیر اوچتا ده ایمو جوانان سطح علمی بلند ده بحث چوک نشي وسکوي گفتگو نشي کوي شکست خوري او نه تاسو وکسوي دو ایوا حربا استعمال کړی دی نن دا حربا چی د پاره دی شیعه کافر دو چی شی دی دو تاسو ایوا حربا ده مخالف کاس خاموش کولې د پاره هغه سره بحث نه کولې د پاره هغه سره ناستای نه کولې د پاره یغه مکتب ورېدل نه کولې نه ورېدل د پاره دا بهترینه حربا ده کنه یو کس اګنور څه کله تکي یو کس ته خامخا میدان نه غوړي چې وی بسې دا حربا ده دا شیطانی و حربا ده مدوی ته دای څه بهترین خبره ده چې امام مذهب کې کفر ده تر سمو سکی نه بیا بحث رسوا کوم به سی وکا سټډي کا ډسکشن وکا علماء سره کینا دغه حربو سره ته چو کافر نشي ثابت وای کا چو کفر په دوه چو باندې لګئی خو دینه پته لګیږي چې کفر ورکه ده کفر فتوا ونی لګئی چو سره کفر ور سره نوی بچو ته کفر فتوا ونی نوی رکای یو بل نقطه ستاسو خدمت کې زارس کم هغه عقیده ده قربان بشم دغه مجلسو برکات سه مو تاسو عقیده ډیره مضبوطیږي عقیده مضبوطیږي او وسطه مو تاسو کله مولا حسین همت ته حوصله ته ارادي دستر کېړو یم مولا جذبه دستر کېړو ایمو جذبه او بلنده ایمو حوصله او بلنده ایمو عقیده او بلنده مولا وکسب لسمریز باندې مولا سوره تکلیفونه مصیبتونه ولیدا څومره جنازه مولا او چاته کړلې مو تاسو خو بیګما جمله کړې مو تاسو خو ایوای اورزه یو شهید تویر کړي مو ته یو شهید تکین یو غنټه اور باندې شړو کو امام حسین روز عاشورا د ټول شهیدان 72 کسان په وی ورځي ولیدل ته خونی کې دوی جنازه اورزه وکسا برداشت کوای شي ته دی وا جنازه نشي برداشت کوي ته وی جنازه غم نه نشي ورواتای امام حسین 72 کسان څنګه کې خلفانا بنی هاشم خپل اصحاب انصار دوستان سپینګيري دا ټول ورکه شامل او شریکو ته دا شپې کو میاشتو وړو کې ازغارا ورکیو هغه په وجود مولا څخه اخیری سجدا کوي قرباني کې الہی رضن بقضائک وتسلیما لامرک پروردگارا امام حسین تو تسلیم ده رضی ده تو مقدرات باندې دا مقام د امام حسین ده عظمت ده او دا مو د پرټو نه غټ دار سندا ده نن شیعه ویلې مضبوط ده نن شیعه ویلې استقامت کوي نن مکتب تشیع کې ویلې د مزاحمات والا پهلو ډیر زیات ورکی ده ویلې چې موسی کربلا را سره ده موسی عاشورا را سره ده نن شیعه کچېره شکست ناپذیر ده امام حسین قرباني برکات دغه کې دې برکات دا کې دا مضبوطه کوي د شي سره څومره ټچ وي څومره مربوط وي د غوازداري او صدغه متمم مجلسو سره امام حسین د مکتب سره اندور مضبوط کیږي یاد وساته ډیر مضبوط کیږي قران کې دي کنه وکل نقص عليك من انباء الرسل خدای کنه سمو سابقان بیاو کې سه توسته ذکر کو یو اواز دا خي ما نثبت به فؤادك دا چې تاسو زړونه وسا مضبوط شي تاسو زړونه مضبوط شي سابقان بیا تاسو وکسوي شهادتي شوی دي قاتل شوی دي مشکلات سره برو شوی دي زحمتونه برداشت کړي دي دین لاره کې تکلیفونه خدای لاره کې ډېر تکلیفونه ملوي انسان مهمه ده چې انسان استقامت اختیار کړي مهمه ده چې انسان ډټ کر ودرې اخیری دینو کې سوس خدمت کې زارس کوم ان شاء الله هغه د امام مجلس احسان ده تکلیف در کوم یسو منټه صلوات واستای مولا باندې اللهم صل علی کسا یو نقطه عمل گیری ده موتی عمل کربلا انعقاد دو مجلس و انعقاد اندی ده پاره ده سمو عمل طرف ده وبلگی
شیعه بے عمل نشی کېدای، شیعه کاس بے عمل انسان نشی کېدای. د یاد وساته تاسو وکړئ مولا سید الشهدا لسم ورځې جنگ دوران کې المس کړی دی. دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دی چې شیعه بے عمل نشی کېدای، بالمنځه نشی کېدای. صبح عاشور مولا سید الشهدا اصحابو ته دا خبره وکړله چې چا باندې گردن باندې قرضاوي هغه ما سره مرسته ما کې لوړ شي کربلا نه. حق الناس چا باندې وي هغه ما پته کې کربلا کې خپل حق الناس ادا کوي. دا مو تاسو امام چی طرف ته لګي؟ عمل طرف ته، عمل طرف هم لګي. چې تاسو سوره عمل وکوي دا ډیره مهمه انده مرنګ کوي. او شام غریبان باندې جمله تاسو اکثر ویلې چې بیبي شریکه الحسین بیبي شام غریبان باندې هم نماز تهجد ورنکزان شول. ما تاسو عمل طرف ته لګي دا شونه اندیشان سره تاسو وکړئ قرآن مجید کې راغلی و ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان لپاره نشته مگر عمل، کوشش، سعی، تلاش. سور انسان کوشش سعی کوي نتیجه بوته ملويږي. مولا امام باقر علیه السلام هغه څه کسان څنګه ایمان کفی ګڼي او یای څه عمل ضرورت نشته امام ور باندې لعنت کړي دی. یوا فرقه وا تاسو زیوا جمله ادا کوم کسه دا مطلب ډیر مهم دی. مولانا نهج البلاغه کیا افراط و تفرید مولا مزامات کړي دی. نه به ځنه یو طرف ته ځي نه بل طرف ته ځي، اعتدال باندې توازن باندې. کسه یوا فرقه د سیره وتلی مرجعه نه دا مولا دور کې وا هغه مخ کې یوا فرقه وتلی وا خوارج. خوارج عمل نه زور وکیدای نه وا، خوارج صرف عمل، خشک عمل، المنزونه، تهجد، نافله، حفظ قرآن سب نه مخوا پر بیاندا کول. اما عقیده نه وا، عقیده کی زیرو ماغ خوارج مغ زیرو عقیده واجنا امام وقت په خلاف را پوڅیدل کیوم وکړل. عقیده نه امام وقت به نه پیژندي، بیا المنزونه بت نه جوړیږي، بیا سجدونه بت جوړیږي، بیا قرآن نه چید ته جوړیږي، بیا قرآن نه پیژندي صحیح طریقې سره، بیا قرآن ناطق نه پیژندي، قرآن صامت نه پیږي. بیا ماغه خوارج مولا پسې نه را پوڅیدل، څه وکړل؟ څوره ظلمونه وکړل. تاریخ کې څوره ظلمونه خوارج وکړي. یو دا فکر دی چې صرف اعمال عقیده ضرورت نشته. یو دا فکر او چې امام دور کې راوتل او څویله به صرف ایمان، صرف عقیده، هیڅ نه وی خیر ده، بس عقیده ایمان دی بس کافی ده. عمل ما کا گناه کیا وای کا ظلم کیا وای کا عمل د نبی اخر زیر لسنو د خلیویا پن کی مولا لعنت پکړې ده. شپږ پنځه مولا دی. نهج البلاغه کې مولا جمله ده مولا ایڅ الفاظ دا د کوي مولا ایڅ تاسو جاهل سړی څه کسو پیژنګولې طریقه انده د صلات اور الجاهل الا مفرد او مفرد. جاهل سړی بنه کسه یو به افراد کوي یو به تفرید کوي، یو به یو طرف ته یو بل طرف ته. اعتدال باندې ودرېږه، عقیده خپل ځکه ډیره مضبوطه وساته، اعمال ور سره کاوه بیا ډیر خوان کوي، بیا ته مضبوط شي. کسه اخیری شیطه عرض کم عبرات دا ټول عین سے شروع کیږي، دی باندې مکمل اشرا مجلسونه کیږي. عقل شکوفاش والا، علم حاصل والا، دریام شای عقیده مثبت والا، څلورم شای عبرات عمل گرئی عمل کی مضبوط شوالا، پنځم عبرات ده عین سا عبرات. کربلا مود پارا بهترین تجلیل کولی بهترین یو سبق سره کوي، بهترین یو ریزن سده علت ده اغا عبرات ده. عبرت عبور نه ده. عبور څه مطلب؟ سابقہ گذشته تاریخ وکسا عبور وکا بعد حالاتونه خو طرف ته نمونه وګرځاو، آیډیل وګرځاو. مو د پاره کربلا یو قسم ته چه ده آیډیل ده، نمونه ده. څه کله مو تاسو کسو مولا باوجود دا څه خطبه ور کړلې، جملې د لک سوچو کوي مولا باوجود خطبه ور کړلې، خطونه واستول، مولا دعوت نامې خلکو ته ور کړې، مولا خلکو ته پیغامات ور کړل، مولا خلکو ته ویلا موسمادات و نصرات و کوئی دی په باوجود فرزند زهرا سره صرف 72 کسان او دخنه سره لخرې وي، دخره سره هزار بلکې لکاو ته لخرې رسیدلې وي. څه واجه ده سبب خې ده کنه دغه انسان سوچ وکي غور وکي. دا عبرت ده چې انسان د وخت یزید او پیژندي، انسان د وخت شمر او پیژندي، انسان وخت باطل او پیژندي، انسان د وخت حق او پیژندي. نن دې بهترین نمونه مثال ایران نه ده، کسوې دي بهترین نمونه ده. باوجود دا چې دنیا کسي څه حق ایران سره دي، باوجود دا چې کسي دنیا څه مظلوم ایران ده، حزب الله ده، غزا ده، یمن ده، خو دنیا کوم طرف ته روانه ده؟ دنیا چا سوي لوړ دي، مسلمان چا سوي لوړ دي، نام نهاد حکمران چا سوي لوړ دي، باطل و سوي لوړ.
ما ته کم از کم فریضه جوړیږي ما ته دغه پر اشوب دور کې باطل وپېژندو باطل ته باطل نه ویو حق سا ودرېږو انشاءالله اوسوی لوړ یو که سزا درانی سید و شهدا دا مجلسونه حمایت اوسو هر یو شی بیله بیله تقویات کوي خو دغو ته کم نظیر ونه کوي وړوکې نظیر ورته ونه کوي دا ډېر عظمت لري او بهجت جمله داسې راغلې ده هغې مستحب اعمالو کې وشه مجلسونه ازدرۍ نه پورته مستحب عمل بل نشته دی آیت الله سید احمد خنصري بزرګوار څه کله دنیا نه تللو جمله یې دا شی کړې ده ډېر عظیم عالم و ډېر عظیم عارف تېر شوی دی جمله یې دا شی کړې ده هغه څه کله دنیا نه تللو ډېر خدمتونه هر څه یې کړي وي عبادتونه څه کمای نه و زوی ته ویله زویه دنیا نه خلیل اوس روان یم که تامه مه دی مظلوم کربلا مجلسو ته مه تامه دی